د 400 د خلقه سلور شپېتمې د صوبایي اسمبلۍ غړي اختیار الله دعوه کړې ده چې په 400 کې د ټولو نه زیات کارونه د په خلقه کې شوي دي خو د خلقې د لپاره منظوري شوي 8 کروڑه روپۍ بیا واپس شوي دي. ښاغلي اختیار الله خان دلبر ریډیو سره په مرکه کې وویل چې اوس ورته د پښتونخوا صوبې وزیر اعلی 1 کروڑ روپۍ منظوري کړې دي او هغه د ټرانسفارمرو په مت کې دي چې د هغې جوړول به پرې کېږي. ډېر ټایم پورې خو موږ ته د سی ایم د طرف نه چې کوم دی نو 1 کروڑ روپۍ هرې حلقې ته دغه شوي دي ایشو شوي دي هغه ټینډر شوی هم وی خو څه دغه په وجه باندې هغه چې کوم دی نو واپس کینسل شو ټینډر اوس ری ټینډر کېږي انشاءالله تعالی چې سیټ اپ رواني خو زه دا وایم چې د الله پاک په فضل سره زما په حلقه کې چې کوم دی اوسه پورې په دعوې سره دا وایم چې څوک هم راغلي وي او ټرانسفارمر ریپیر مسلې وي نو هغه اوسه پورې ولاړه نه د الیکشن نه دې ټایمه پورې څونه چې زما په حلقه کې ټرانسفارمر خرابې شوي دي هغه ما ریپیر کړي دي او د الله پاک په فضل سره اوسه پورې داسې یو ایشو نه راغلی چې په وجه باندې چې کوم دی نو هغه بند وي. 8 کروڑ روپۍ داسې دي چې هغه په آن ګوینګ سکیمز کې مونږ ته راغلی وي چې هغه د روډونو د پاره وي د جنازګاګانو د پاره وي د لارو کوڅو د پاره وي سینیټیشن په هغه سیس کې 8 کروڑ روپۍ په آن ګوینګ سکیمونو کې چې کوم دی مونږ ته ایشو شوی یو وي 3 کروڑ روپۍ چې کوم دی مونږ ته اوس نور ایشو شوی دي په هغه مت کې کوم چې زاړه سکیمونه روانو هغه برابرولو د پاره 1 کروڑ روپۍ د هغې نه علاوه مونږ ته ټرانسفارمر ریپیر نور را روانو ان شاء الله تعالی سی ایم صاحب چې کوم دی نو دغه کړی دی 15 کروڑ روپۍ به چې کوم دی نو اوس نورم ایشو کیږي هغه په دې نوې چې کوم ډي ډي آی دا هغه کې دغه کیږي شو کیږي ان شاء الله هغه کې د پاره بیا مونږه سی ونه مونږ ډي سیف سره دغه کړی دي جمع کړی دي او مختلف زینو پایګه سینیټیشن دی پای کې د روډونو دی دا ان شاء الله تعالی چې هغه به ډیر زر ریلیز شي او پریزنت چې مونږ ته ایشو شوی دي نو هغه د ټرانسفارمر په مت کې د ریپیر په مت کې 1 کروڑ روپۍ مونږ ته ایشو شوی دي. خو عام خلک وایي چې د پاکستان تحریک انصاف په صوبه کې 12 کال دی او د حکومت لخوا هغه رنګ واضحه د ترقی او پرمختګ کارونه په نظر نه راځي دا کوم چې داوا کیږي باید چې دلته دی د عام ولس په مفاد کې لوی منصوبې جوړ کړي شي. علب خان شیرپور دلبر نیوز 400